مولانا اعجاز علي رحمت الله علیه د دیوبند یو ډیر لوی استاد او عالم تیر شوی دی، ډیر لوی گذر او ډیر قابل عالم تیر شوی دی. هغه په کتاب کې یو واقعه لیکلی ده چې په هغې کې ډیر لوی نصیحت پروت دی. هغه دا چې یو ښکاري چرچڼه ونیوله، په چرچڼه چې د بل لاس کې ونیوله نو دا چرچڼه ورته وایي ښکاري تا ته یو خبره کوم، زه ډېر وړکوټې چرچڼه یم، که ته زما ذبحه کې نو ستا په دې باندې خېټه نه ډکېږي، ستا که ته وږې نو ته په ما باندې مړېږې نه. نو ښه خبره دا ده چې مونږه زه تا ته یو درې نصیحتي خبرې وکړم او ته ما پرېږدې. ښکاري سوچ وکړو چې رښتیا خبر ده چې درې راته نصیحتي خبرې کوي او که دا د ذبح حکم نو په دې باندې خو زه مړېږم نه. نو خبره دا ده چې دا به زه پرېږدم او ما ته نصیحت والې خبرې وکړي. د چرچڼې ورته وي یوه خبره ستا ته په دې لاس کې کومه، بله چې په دیوال کښېنم بیا به درته کوم، چې کله بله ونه کې کښېنم نو بیا به درته کوم. نو ښکاري ووایي ښه ټیک شو. اولنۍ نصیحت خبره راته وکړه. نو چرچڼې ورته وایي چې کوم څیز دې د لاس نه لاړو، لاس نه دې وواتو نو بیا په هغې پسې ارمانه مه کوه، جړه او فریاد پسې مه کوه، بس صبر کوه. چرچڼې پرېښوده، لاړو په دیوال کېناسته. وایي اوس راته دویمه وکړه. نو چرچڼه ورته وایي چې کله تا ته چا خبر راوړو، یو کس ته خبره وکړله نو فوراً عمل مه کوه، فوراً عمل مه کوه، بلکې خبره سر ته رسوه، تحقیق کوه. چې کله تا خبره تحقیق ته ورسوله، تا ځان پوره په دې خبره باندې پوه کړو نو بیا فوراً عمل کوه. خو چې خبره باندې ځان پوه کړی نه تر هغه پورې به عمل نه کوې. چرچڼه لاړه، بیا ونه کې کېناسته. چې ونه کې کېناسته نو اوس دا ښکاري چرچڼې ته وایي اوس هغه درېیمه خبره راته وکړه. نو چرچڼه ورته وایي چې ډېر کمعقل ښکاري یې، ما وایي ته به هوښیار یې، دومره کمعقل ښکاري یې، زما په دې جاجره کې یو پاو هیرې او جواهرات دي، قیمتي قیمتي کاڼي دي، یو پاو دي، او دا که تا را وباسلي وی نو د دې قیمت بادشاه هم نشو ورکولی، بادشاه هم نشو ورکولی. داسې قیمتي جواهرات یو پاو زما په دې ججره کې پراته دي. ښکاري خو چې دا خبره واورېده نو په جړا شو او په دې لاسونو باندې چکونه ولګول. چې په جړا شو او په لاسونو باندې چکونه ولګول نو چرچڼه ورته وایي چې ډېر کمعقل سړی، تا ته درېیمه خبره نه کوم. ولې درته نه کوم؟ چې تا ته اوس ما وویله چې کوم څیز دې د لاس نه وواته نو جړه او فریاد پسې نه کې. تا جړه او فریاد وکړو او درېیمه خبره مې دا درته وکړه چې تر څو پورې تا ته خبر را ورسېږي په خبره دې ځان پوه کړی نه نو فوراً عمل مه کوه. تا ته ما ووایي چې زما په دې جاجره کې یو پاو هیرې دي، هیرې قیمتي جواهرات دي، نو زما په دې وړکوټې جاجره کې یو پاو کېږي؟ زما په دې وړکوټې جاجره کې خو یوه دوه دانه کېږي، پاو چېرته کېږي؟ نو چې دا پاو خبره مې وکړه خو دروغ وایم که نه؟ زما خبرې ته دې سوچ ونه کوه، فوراً دې جړا شروع کړل او په لاسونو دې چکې وکړې. تا ډېر سړی نه یې، زه تا له درېیمه خبره نه کوم. ته لاړ. اصل کې به دې خبره کې دا فرضي خبره ده خو عقل پکې پروت ده چې یو څیز تا د لاس نه لاړو نو بیا پسې جړاګانې او فریادونه مه کوه. بس الله جل جلاله له طرف نه یو خبره راغلې وه او بس الله واخیستو پې صبر کوه. نو چې صبر دې وکړو نو آخرت هغه ثوابونه خو به درته میلاو شي. او که جړاګانې وکړې
واویلاو کې ځان اوه وټکوي نو یاد ساته په جړاګانو باندې چا مړي ژوندي کړي نه دي، په جړاګانو باندې چا خپل نقصانات پوره کړي نه دي. نو چې کوم څیز د لاس نه لاړو نو بیا پسې جړاګانې مه کوه. دویمه دا چې خبره څوک درته کوي که نه نو بیا پې سوچ کوه. څه پې کوه؟ فوراً عمل مه کوه چې چا درله خبره وکړه هغه مشهوره خبره ده چې یو سړي ته چا وي سپي تر نه غوږ یوړو او د سپي پسې منډې والی او خپل غوږ یې نه کاته. دا اول خو دا خپل غوږ وګوره که نه چې دا غوږ دا په رشته و که نه دا د سپي پسې منډې والی وایي غوږ یې ته راخیستو. حالانکې اول خو دا خپل غوږ وګوره چې تا په واقعي تا د سپي دا غوږ وړلی او که نه. نو مطلب دا دی چې تا ته چا خبر ورساو نو خبره باندې ځان پوه کړه چې کله ته په مطلب باندې ورسېدې نو بیا خبره باندې ایکشن کوه، عمل شروع کوه. نو مطلب دا دی په دې کې ډېر لوی نصیحت پروت دی.